بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګران ملګرو، زما په ډیر ویډیوګانو کې زه دا یو خبره کوم چې اندر نه وي چوپټ راج. دا وګورم ګران ملګرو، دا تقریبا د دې دا دریم کال دی چې دا جوړه شوې ده، دا انتظار کا او دا یوازې دلته نه ده، دا د میونسپل سکول سره په بریټه کې هم جوړه شوې ده، دا په سړیرو کې هم جوړه شوې ده، دا په منګدرې کې هم جوړه شوې ده. ډېر خوش قسمته ټیکدار دی والله چې زه اپریشیټ کوم دا ټیکدار او دا افسران چې خواب خرګوش دي لکه د دې دونه و خوشو او په دریو کالو کې په دې باندې چت رانغې په دې انتظارګاه باندې. او دا یوازې دا نه ده، دا د بریټې خبرې په هغې هم چت نشته، دا ټایل سټون مات شو، دا د لکونو روپو پراجیکټ دی او دا چې کوم دی دا تاسو وګورئ دا دغه شان نیمګړی پروت دی. نو ډېر د افسوس مقام دی، خو لکه چې وګورئ نو زمونږ ډي سي صاحب څه کوي، زمونږ اے سي صاحب څه کوي، زمونږ ټي ایم اے والا څه کوي چې هر کار داسې نیمګړی پروت وي او خارې ناپوهسان دی، څوک دا تپوس نشته. لکه دا تاسو وګورئ په دې به لکونه روپیا بل پاس شوي. نو آیا دا ټیکدار دونه زورور دی چې د ده نه تپوس څوک نشي کولی، نه د انتظامیه کولی شي، نه د سرکار کولی شي، نه د ده سره خپلې سر سترګې شته چې دا انتظارګاه جوړه شوې ده او دا داسې نیمګړې پرته ده. نو دا ولې نیمګړې پرته ده؟ آیا په دې کې زموږ د افسرانو پیسې خوړلې دي؟ په دې کې زموږ ډي سي صاحب څه خوړلې دي؟ کانه پینه پکې کړې ده، اے سي ګانو صاحبانو پکې څه خوړلې دي؟ کانه پینه پکې کړې ده. څه وجه ده چې دا ټیکدار دونه تکړه دي ماشاءالله چې په دې کار کې دغه باندې چت ونه کړو او دغه چا تپوس هم ونه کړو او دا لکونه روپیا فنډ ضایع شو. د دې تپوس ولې نشته؟ دلته انتظارګاه وسره هغه روانه شوه، د هغې خښتې ولاړې وخوړلې شوې، د هغې هغه سیمې وخوړلې شو او دا انتظارګاه چې کومه ده دا یوازې دا نه ده، د منګادر کې د میونسپل سکول او د مردان روډ دا ټول انتظارګاهګانې چې کومې دي دا هم دغه شان نیمګړې پرتې دي او خارې ناپورسان دي، تپوس نشته. دا انتظارګاه روانه ولې شوه او دا جوړه ولې شوه او چې دا جوړه شوه دا نیمګړې ولې ده؟ چېرته چې اوسئ ښه اباد خوشحاله اوسئ. یو جهان